बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन मुंगा द बायोलॉजी द 7th क्लास چې کوم مونږ چپټر نمبر 2 شروع کړو دا غیب مونږه لیکچر نمبر 6 کو د چپټر نمبر 2 شپږم نمبر لیکچر وکاو چې هغه لیکچر زموږ سره د سپ باره کې دی نو هغه لیکچر چې کوم دی هغه دی ورکینګ اف سرکولیټری سیستم د سرکولیټری سیستم کار څنګه دی په کومه طریقه باندې سرکولیټری سیستم چې کوم دی هغه ورک کوي مطلب دا دی چې مونږ خو د دې کمپوننټس وي چې د سرکولیټری سیستم دا کمپوننټس دي اوس هغه کمپوننټس چې کوم دي هغه په کومه طریقه باندې د یو بل سره په شریکه باندې کار کوي مطلب لکه هارت ته هغه بلډ پمپ کوي آرټریز او وینز چې کوم دي هغه بلډ سرکولیټ کوي او بلډ چې کوم دي هغه د یو ځای نه بل ځای ته ځي خوراک یا اکسیجن یا کاربن ډای اکساید یا ویسټ وړي د ځان سره اوس د دې په کومه طریقه باندې او په کومه لار باندې ځي او لکه د کم ځای نه کم ځای ته رسي نو अब موږ په ډیټیل سره نن وایو چونکه په بوک کې لیکل خو یې کړی دي نو ما هغه هر څه په ډایګرام کې وستل او په ډایګرام کې مې ایکسپلین کړلو نو مې به تاسو ته د ډایګرام باندې تاسو ډېر ښه پوه شئ دا ډایګرام ان شاء الله تاسو موږ بیا په واتس اپ باندې د پکچر په صورت کې هم درلېږو چې تاسو بیا د نه ځان لا ډرا کړئ ډایګرام ته وګورئ اقا هارت ته کم چې ما تاسو ته مخ کې پاتیر شوی لیکچرو کې استلو هغه شاندا هم هارت ته دا د هارت لیفٹ سائڈ دے ریڈ دی نه اکسیجنیټډ بلډ دی پکې او دا د هارت رائٹ سائڈ دے چې کاربن ډای اکساید پکې دی ډي اکسیجنیټډ بلډ پدې کې موجود دی کلیر شو نو دا زموږ سره دو اټریم شو او دا زموږ سره دو وینټریکل شو دو اټریم دا وګوره دو اټریم او دا دو وینټریکلز نو دا هارت مونږه د پارټس خبره وکړه چې سلور چیمبرز دی پکې د دې سلور چیمبرز نه دا بلډ په ټول باډي کې سرکولیټ کیږي اوس ګوره ته وینټریکلز چې کوم دی هغه به بلډ وباسي نو دا بلو کلر ته ګوره دا زموږ سره لیفت رائټ وینټریکل دی رائټ وینټریکل ډي اکسیجنیټډ بلډ وستلو دا سه په دې طریقه باندې بهر ته وستو دا پلمونری آرټری دا صدا پلمونری آرټریز آرټریز اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي خو پرون هم تاسو ته ویلو چې پلمونری آرټری ډي اکسیجنیټډ بلډ د هارت نه لنګز ته وړي نو دا بیا په دوه برانچز کې ډیوایډ شوی دا د پلمونری آرټری چې دا یو څنګه سره لیفت لنګز ته دا لنګ دی پېپړه دا د لیفت سایډ ته راغلی دی نه مطلب د هارت نه اوتل نو دا یو لیفت سایډ ته او دا بل رائټ سایډ ته ټیک شو کنه لنګز ته چلاړو خلک سا واخلي او اکسیجن چې کم دی هغه د وینې سر په الویولای کې میلاو شي صحیح ده نو چې کله په دې کې وسره اکسیجن میلاو شو نو د پلمونری وین په ذریعہ باندې لیفت اټریم ته راغی د پلمونری وین په ذریعہ باندې لیفت اټریم ته راغی نو د دې لیفت نه په دې را لار راغی او د رائټ نه په دې باندې راغی دواړه اټریم ته رالل نو دا سرکولیشن وشو د چا په مینس کې د رائټ وینټریکل او د لیفت اټریم کراس د دې دوه په مینس کې کیږي او د دې دوه په مینس کې کیږي د دونه بلډ وته نو د تراغي واپس خو چراغ نو ځان سره اکسیجن راوړو ټیک شو کنه اوس دغه بلډ د چاله ورکو د لیفت وینټریکل لا اوس دا لیفت وینټریکل نه بلډ وته د ایارټا په ذریعہ باندې دا ریډ کلر تاسو تخکاری دا ایارټا د خود دین لاندې تل د سي تخکاری دسي دا ایارټا دا ټیک دا ایارټا بیا چې کم دی زموږ سر په 200 کې موږ تقسیمو چې یو بر ریجن ته سر ته د مارانه بر وینوړي او یو زموږ سره لوور باډي ته چې کم دی وینه راوړي په وینه کې وسره خوراک یا اکسیجن او هارمونز وغیرہ وسره ټیک شو کنه نو اوس دا بیا دو برانچز ته ډیوایډ شوی دی یو اپر باډي ته تل یو لوور باډي ته راغلی اکسیجن راوړو سیل ته ورسېدو ریسپایریشن وشو
کاربن ډای اکساید راووتو بلډ ته واپس او اکسیجن ته دننه لاړو نو بیا ډي اکسیجنیټډ بلډ شو کنه نو اوس به دا بلډ چې کم دی زمونږ سره واپس راځي نو د ایارټا په ذریعہ راغی دا ایارټا د ټول نه غټه آرټري ده دا ایارټا بیا آرټریز ته کنورټ شوی ده او آرټریز بیا آرټریولز ته کنورټ شوی دي ورکوټي آرټریز ته او آرټریولز بیا کیپیلریز ته تللی دي صحیح ده کیپیلریز بیا راغونډ شوی دي وینیولز ته وینیولز بیا وینز ته او وینز بیا غټ وینونو ته چې هغه دی وینا کیوا نو یو زمونږ سره دا وینا کیوا د چې دا بلډ راوړي دې ته مونږ انفیریئر وینا کیوا وایو انفیریئر د لاندې نه بلډ راوړي او د بر سر نه چې کم بلډ راوړي هغه زمونږ سره سپیریئر وینا کیوا شوله کومه وشوله سپیریئر وینا کیوا نو بلډ واپس زمونږ سره رائټ اټریم ته راورسېدو نو دې سرکولیشن ته کو تاسو وګورئ نو دا د لیفت وینټریکل او د رائټ اټریم ترمنځ شو د لیفت وینټریکل نو وته او رائټ وینټریکل تراغه دو قسمه سرکولیشن شو کنه که یادم شمه تاسو ته په پیر لیکچر کې ویلو چې سرکولیشن زموږ سره دو قسمه کیږي سرکټ زموږ سره دو دي صحیح ده لکه په هیومن کې وای ډبل سرکولیټری سیستم دی په هیومن کې ډبل سرکولیټری سیستم دی نو پاغي کې یو پلمونری سرکولیشن کیږي او بل زنګ سره سیستمیک سرکولیشن کیږي نو پلمونری سرکولیشن دا شوه دا پلمونری سرکولیشن شو د دې رائټ وینټریکل نو وته او واپس لیفت اټریم ته راغی د ته مونږ پلمونری سرکولیشن وای او د دې نه چې دا بلډ وته د دې نه او واپس دلته راغی نو د دې دوه په منځ کې او د دې دوه منځ کې ګور نو د دې دوه د ته یو سوایو سیستم یې کوته دا سیستم ته تللی کنه او هغه لنګس ته تللی لنګس ته پلمو ویل کېږي نو پلمونری او سیستمیک سرکولیشن دا دوه قسمه سرکولیشن کېږي او یو ځل تاسو ته بیا وې ما چې دا د شي نه ده چې دا یو پوره شو دا بل شي نه مطلب دا دوه په یو ځای باندې کېږي دا دوانه اټریم په یو ځای کنټریکټ کیږي او دوانه وینټریکل په یو ځای نو چې دوانه وینټریکل په یو ځای باندې کنټریکټ شولو نو یو وینټریکل بلډ ورکو سیستم لو بل وینټریکل بلډ ورکو لنګز لا په خبره پوه شوي او چې دوانه اټریم کنټریکټ شول نو یو اټریم بلډ ورکو لیفت وینټریکل لو بل اټریم بلډ ورکو رائټ وینټریکل لا صحیح ده بیا دا قشانت تاسو ته ویلو چې ساوند څنګه پیدا کیږي هغه په پیلو په دویم لیکچر کې تاسو ته الریډي ډیسکس کړی دی تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا ګوره د لیفت وینټریکل نه بلډ وته چرته لاړو ایارټا ته په ریډ کې د تخیمه چې اکسیجن وسره موجود دی بیا راغی باډي ته باډي تر ورسېدو نو چې باډي ته راغی نو اکسیجنیټډ او اوس ډي اکسیجنیټډ شو راغونډيږي وسو نو بیا چرته راځي وینا کې واته وینز تر راغون شنو وینز چرته راوړي وینا کې وای چرته راوړي رائټ اټریم ته دا زموږ سره چې کم دی یو سرکولیشن د لیفت وینټریکل نه رائټ اټریم ته دا سیستمیک سرکولیشن شو کوم یو شو سیستمیک شو او وس دی یو تو ګورا د رائټ وینټریکل نه چې کم دی د رائټ اټریم چالو ورکی رائټ وینټریکل لا ډي اکسینیټډ دی بلو د تخیمه بیا رائټ وینټریکل لنګز لور کې نو په لنګز ته چې راشي نو ډي اکسینیټډ خو چې کله رانوزي نو اکسیجن وسره میلاو شي نو اکسیجنیټډ شو وس اکسیجنیټډ بلډ چې کم دی لیفت اټریم ته راغی صحیح ده د لیفت اټریم ته د لیفت اټریم نه چرته لیفت وینټریکل نه او د قشانتی دا سرکل دا بلډ چې کم دی په دې پات کې تاویږي صحیح ده تر سو پورې د هارت مسلز کار کوي دړکن چې کم دی یي هارت بیټ یي انسان ژوندۍ جو د قسټاټي دا وینه چې کم دی سرکولیټ کیږي په باډي کې یو څو خبرې ایکسترا سره داسې کو ایکسترا نه سره بوک کې بلکې مور کړي چې ایارټا سو ته وي نو ایارټا زموږ سره د ټولو نه غټه آرټري ده دا د لیفت وینټریکل نه وتی ده او دا اکسیجنیټډ بلډ ټول باډي ته سپلای کوي صحیح ده بل زنګ سره وینا کې واسه ته وي نو وینا کې وا دوه قسم دي یو سپیریئر د چې د سر نه وینه راوړي یو انفیریئر د چې د لوور باډي نه وینه راوړي بیا زنګ سره پلمونری آرټري ده نو پلمونری آرټري واحده آرټري ده ګوره آرټري اکسیجنیټډ بلډ وړي خو دا پلمونری آرټري واحد داسې آرټري ده چې دا ډي اکسیجنیټډ بلډ د رائټ وینټریکل نه لنګس ته وړي بل زنګ سره چې کوم دی پلمونری وین دی نو دا واحد وین دی چیر دی نور ټول وین ډي اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي خو په دوه کې اکسیجنیټډ بلډ چې هغه د لنګز نه هارت ته راوړي کلیر شو ها دا خبرو سره یاد ساتئ ابن النفیس یو ساينسدان مسلم چې هغه زموږ سره په 1213 کې چې کوم دی پیدا شو په 1288 کې بیا مړو
په 1213 کې پیدا شو په 1288 کې بیا مړو. دا یو عرب فزیشنو صحیح ده کنه ډاکټر او نو د چې کوم دی ایکسپلینیشن کړو د پلمونری سرکولیشن. ګوره د پلمونری سرکولیشن په 1200 پورې چاته پته نه و چې د زړه د وینې چې کوم دی د لنګس د اکسیجن د پاره زی. نو دا ډېر قابل ترین انسانو چې د ریسرچ کو او د چونکه فزیشنو نو دو فنکشن فزیولوژي وې د چا د هارت چې د هارت نه د لنګس ته هم بلډ زی نو پلمونری سرکولیشن. نو دغه نه بعد زموږ سره د سیستمیک سرکولیشن د آیډیم رااله چې دوه قسمه سرکولیشن دی یو پلمونری سرکولیشن دی یو سیستمیک دی. نو انسان چې کوم دی دا د دو سرکولیشن چې کوم دی نو دا ډبل سرکولیټری سیستم دی یا ځکه دوه سرکټ دي یو زموږ سره سرکولیټری سرکټ پکې دوه دي یو پلمونری او یو سیستمیک. ٹھیک شو. د هارت ته هیلدی ساتلو د پاره په خوراک کې چې کم دی احتیاط پکار دی لکه غوړ خوراک چې کم دی داغه استعمال کم پکار دی یا غوړ خوراک اډو پکار نه دی. اوس بیا هم کو فرض کسړې غوړ خوراک کوي نو چې غوړی نه استعمالي کم چیزوں سره دا لوټو والا یا ټیمانو والا کم غوړی راځي تیل استعمالول پکار دی آیل استعمالول پکار دی. نو کوشش دا کول پکار دی بیا آیل هم په ډېر کم مقدار کې استعمالول پکار دی ځکه چې د دې د وجنه په وجود کې چربي سیوا کیږي رګونه بنديږي او د رګونو د بندېدو سره د هارت اٹیک کېدو خطرې سیوا کیږي انسان ته چانسز زیاتېږي. نو کوشش کول دا پکار دی چې په خپل خوراک کې تبدیلی راوستل. د فروټ زیات استعمال کول پکار شو مطلب فروټ ډېر زیات خوراک پکار دی فروټ ډېر خدي سحر وخت ایکسرسایز کول شو مازیګر ټیم کې گیم کول شو خپل سټډي کول شو پریشانی چې کم دی دا بالکل اډو ځان ته نږدې مپرې ده کوشش دا کوي ځان خوشاله ساتي صحیح ده. نو ستاسو هارت چې کم دی دا به هیلدي د ته بچرتم نقصان نه رسی ٹھیک ده. او ډیر زیات خوراک مکوي په ټیم باندې د کېږي په ټیم باندې پاسه هر یو سیز له ټایم چې کم دی مختص کړي چې دا زما د سبق ټیم دی دا زما د گیم ټیم دی دا زما چې کم دی د ټیوشن ټیم دی مطلب په کور کې سړی کتاب را واخلي او خپل کار مار کوي صحیح ده. نو اغه له هر شي له پکې تاسو چې کم دی ټایم پکې ورکه ٹھیک ده. نو تاسو ته چې کم دی د هارت مسلې به ډېرې زیاتې کمې راشي او کو انسان په کور کې ناسي ایکسرسایز نه کوي غوړ خوراک کوي زیات خوراک کوي نو مسلې به ډېرې زیاتې جوړېږي انسان ته. ها ټاپک زمونږ ختم شو ان شاء الله نیکسٹ په مونږه وایو چې کو فرض کې انسان هیلدي خوراک نه کوي او مسلې لکه جوړیږي د زړه د ورته د زړه مسلې وته جوړیږي نه به کمی او داغه بس علاج او څنګه به دا ان شاء الله موږ سبا کوو. خو تاسو په دې کې اساینمنت دومره وکړئ چې دا به ډایګرام چې کوم دی ډرا کړئ دا او د ډایګرام ډرا کول نه بعد کوشش وکړئ یاد کړئ ٹھیک ده. ان شاء الله سبا له نوې ټاپک کو. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.